راغی فقال ورتوي اني احدث نفسي بالشيء زه خبر کوم ځان سره په یو شي یعنی وس بزره کی سوچینه کوم دی یو شي لئن اكون حمامه چیزس کارشم احب الی من اتکلم به زما دا خوخی چیز په خبر وکم یعنی سکار کېدل می خوخ دی چې سکار شم خو چې دا خبره رانه ونوځي داسې بده خبره مې زړه له راځي دا به څنګه مسله باندې پوه شوئ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الحمد لله الذي رد امره الى الوسوسه حمد هغه ذات لره دی چې رد کا وایړه کار د شیطان وسوسې ته باز نور څه نشي کولی څه کوي وسوسه کوي بس دا اخري زور دقه دی چې وسوسه یې واچوله او دا وسوسه هم تا ته دته دومره سخته ده د مؤمن ته چې داسې ګڼي لکه سکاري چې شي دا خو خبره ده که تاسې پې پوه شئ نو په دې داسې خبرو تکلم نه وي پکار چې کومه سوچ تا ته غلط راشي او ته بد ګڼې نو په هغې تکلم نه دی پکار الله بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للشيطان لمة بابن ادم وللملك لمة فاما لمة الشيطان ان للشیطان لمه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یقینا د شیطان د پاره لمه شته لمه څه ته وایي تصرف القا د خیال دیزی پر پوه شئ لما د المام نه ده او المام نزول او قرب ته وایي دلته ته مراد تصرف او القا د خیال ده وللملک لمتن او د ملکې د پاره هم یو تصرف او القا د خیال ده یا لکه زمونږ د دوو څیزونو نه جوړ یو د روح او د جسد نه روح د ملکی صفاتو حامل دی او ارتقا غواړي ملای اعلی ته او جسد زمینی دی او خاکی دی تاسې پې پوه شئ نو دا تسفل غواړي ښکتوالی ټیټوالی نو روح من کې بیا دوه طاقت دی یو ملکی طاقت او یو قوت بهیمی روح د قوت ملکی مرکز او نفس د قوت بهیمی مرکز تاسو به پوه شئ نو د هغه قوت ملکی د وجې نه چې تا سره مرکز دی د هغې قوت ملکم سړي ته زړه کې خیال اچوي او د نفس بهیمه د وجې نه قوت بهیمی د وجې نه شیطان هم بنده ته القا د خیال کوي نو شیطان چې تا لکم عالم پوی دی شي چې انه من الله دا د خدای د طرفه دی فلیحمد الله د خدای حمد دی وکړي ښه کار ورته خدای زړه کې واچو فورا دی وکړي دا مهمان دی د الله د طرفه دا کله یي کله نه یي کله سکون خوشحالي سړي زړه ته راشي هلکه بې پوه شئ که بې پوه ومن وجد الاخرى او چې څوک دا بل خیال پکې زړه کې راشي فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر شیطان تاسو سره وعده د فقر کوي ويامركم واضح ده الله پسیشا وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزالون يتساءلون حتى يقال ما هذا خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يزال الناس ہمیشہ خلقی یتساءلون دیو بل نتپوسنه کوي او سوال دا دی چې دا وروسته خبره خو ډېره غلطه خبره ده حتی یقال هذا خلق الله والخلق فمن خلق الله تر دې چې داسې ویلی شي دا خبره وکړي چې الله مخلوق پیدا کړی نو الله چا پیدا کړی دا ښه خبره ده که بد خبره ده بده ده که نه او مخکې دا وویل شو حدیث کې
چې ان الله تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم. چې خبرې پې نه کړي نو ګناه نه ده، او چې خبرې پې وکړي نو دلته خو وایي که نه یتساءلونه که نه، یو بل نه تپوسونه کوي، نو دا خبرې شوې که نه، دا خو پې تکلم وکړه که نه. سوال باندې پوه شئ، تاسو به جواب وکئ مراد د تساؤل نه حدیث النفس دی، ځان سره خبرې کوي. لکه به پوه شئ دی او نفس سره سوچونه کوي، تساؤل نه مراد حدیث النفس دی. فاذا قالوا ذلك چې کله دا کار دوی وی فقولوا تاسو الله احد الله صمد الله یک یو دی، الله به احتیاج دی، ټول خلق دته محتاج دي. لم یلد ولم یولد، دنه څوک نه دی پیدا او د چانه نه دی پیدا. ولم یکن له نشتا دلرا کفوا سیال حدیثک، دا دی وی. ثم لیدخل عن یساری، اور بیا دی تف تف کی عن یساری گس طرف تا سلاسن درے کرتا. ولیستعذ باللہ، پناہ دیونی سی پا اللہ سرد شیطان رٹل شوینا. اللہ دا توحید خبر دیو کی اور بیا دی دسی گس طرف تف تف کی. دا کم مصیبت چی کنا دا وسوسے دعوت خدا ختم کی. روا ابو داود سنذکر حدیثہ عمرو ابن الاحوص. لن یبرح الناس، ہمیشہ خلق دی یتساءلون، ځان سره سوچونه کوي. حتی یقولو، تردی چې دا ووایي الله خلق کل شیء، اللہ تعالی ہر شے پیدا کرے. پمن خلق اللہ عز وجل، اللہ چا پیدا کرے. حتی یقولو هذا اللہ، دا اللہ نو هذا با مبتدا شی اللہ بے خبر شی، او خلق کل شیء دا با جملہ مستانف شی، او یا بحال شی تو اعتبار دا قد مقدر سر هذا اللہ قد خلق کل شیء. او یا دا سیدا چه هذا اللہ دا هذا دا مخی یقولو حتی یقولو هذا، تردی چی دی بوئی دا خبر سوچنا پوئے خلق خدا سوچنا نہ کئی. اللہ وعن عثمان بن ابي العاص رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ان الشيطان قد حال بيني وبين الصلاه وبين قراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی قلت یا رسول اللہ ان الشیطان قد حال بینی وبین صلاتی، شیطان حائل شی زما و زما د مانځه په منځ کې. وبین قرتی، او زما و د قرت په منځ کې. قرت کې مې ګډوډۍ او مانځه کې مې ګډوډۍ. کله سړي ته سوچونه نه ورځي چې په مانځه ودرېږي نو د بلا سوچونه ورته راشي. یلبسها علی، قرت په ما ګډوډ کی یا مونځ په ما ګډوډ کی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته ذاک شیطان، دا شیطان دے. وس یقال له خنزب، دته خنزب وی یا خنزب دے دا درهم په وزن، یا خنزب دے او یا خنزب دے، دریوانه پکې راغلي. دا شیطان کم مانځه کې چې کم شیطان مقرر دی د هغې نوم خنزب، او اوداسه کې چې کم شیطان مقرر دی هغې ته ولهان وایي. هر کار دپاره خپل خپل شیطانان مقرر کړي دي. هلکه تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ. بیا ورته نبی علیہ السلام فاذا احسسته، چې کله دې دا کار وکړه فتعوذ بالله، پناه ونیسه په الله. شوې وه هلکه تاسو پې پوه شئ د وسوسې علاج. وعن القاسم ابن محمد، قاسم ابن محمد فرمائی ابن ابی بکر صدیق، دا ابو بکر صدیق نواسه ده. ان رجلا سأله، یو سړي د دنه تپوس وکړو. فقال انی اهم فی صلاتی، زه سوچونه کوم په مانځه کې. تاسو پې پوه شئ. فیکسر ذلک علی، ډېر شي په ما دا سوچونه. فقال له
دی ورته وایي امضي فی صلاتي زه په مانځه کې چې سوچونه درله وسوسې را شاته کېږم چې بیا یې شروع کړي فإنه لن يذهب ذلك عنك دا تا نه نه لرې کېږي حتی تنصرف تر دې چې ته د مانځه نه راوګرځې وانت تقول او ته زړه کې وایي ما اتممت صلاتي زه مونځ نه پوره کوم دا څه له وایي شیطان وسوسې در اچوي چې دا مونځ 2 رکعته وکړې او ته شکي شي چې 2 دې وکړو که 3 دې وکړو که 4 دې وکړو بیا یې شروع کړه بیا شک در ستړی دي کي دا به تا نه لځي چې ته مونځ وکړې او لږ معمولي شان شک دې پکې پیدا شي او بیا وایي ما اتممت صلاتي زه مونځ نه پوره کوم څه کار دی دی همداسې نیمګړی خدای قبلوي ځه نو بس شیطان به بیا نور کوشش نه کوي هلکه پې پوه شئ ما اتممت صلاتي په مطلب پوه شئ بس زه مونځ نه پوره کوم ستا دی کې څه کار دی الله زما دا نیمګړی قبلوي هلکه د وسوسې په علاج پوه شئ او چې څومره وسوسې کې ور دننه کېږي نو هغومره زیاتېږي تاسو پې پوه شئ مونږ طالبۍ ټیم کې یو ځای کې دیرو د ثوابۍ کې یو سړی و هغه ته په اودس کې وسوسه وه او چې د استنجا له به کېناسته نو نیمه ګنټه یا 40 منټه به په استنجا تېرول او بل سپین ږیره و هغه به ورته ولاړ وی خدای دې غر که پوستکی دې تېویسته بس دا لګېدلی به بیا به چې د لاسونو له خولې له کېناسته خوله وینځلو لاسونه مسه به یې څو کرته کوله وسواسي و بیا به چې راغی په مانځه به ودرېده نیت کوم او نیت مې کړی دی بیا به نه 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 نیت کوم او نیت مې کړی دی بیا به نیت کوم 2 رکعت نه 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 4 رکعتو نیت کوم بس دا یو وسوسه وه الله تعالی دې موږ او تاسو د دې نه وسوسې او دا وسوسې د څه نه پیدا کېږي اکثره د دې نه پیدا کېږي چې دغه د غسل ځای کې سړی تشې متیازې کوي حدیث کې دي وروسته به راشي ممانعت دی چې تاسو غسل په ځای کې او د اودس ځای کې تشې متیازې مه کوئ فإن عامة الوسواس منه ځکه عامې وسوسې د دې نه دي اوس خو په یو ځای کې طالبان ننوځي او په 5 منټ کې دننه بېرته هم راوځي او بس بیا ایسته اودس له ولګېږي بس دغه یې نه یې کړی ټوشې پیپر یې نه استعمال کړی اودس یې نه یې وچ کړی بس دا اوبه پې ورړی هلکه تش اوبو باندې خو کار نه کېږي که نه بیا چې وروسته د پرتوګ لوند شه نو دا په اوبو لوند دی که د متیازو څاڅکي کې د اوبو سره شریک تاسو پې پوهېږئ تاسو ټیشي پیپر استعمالوئ کم دي چا سره دي ډېرو سره به نه وي د لږو سره به وي نو زه خو یم چې بې ټیشي پیپر سره اودس نه کېږي یا لوټه سړی استعمال نه کړي څنګه تاسو اودس وچوئ تاسو سوچ کړی که نه اودس وچولو خو یوه طریقه یي که نه نو دا به ځان به ښه مطمئن کې نو بس داسې چې نه بیا سړي ته وسوسې ورځي او د وسوسو او حدیث کې داسې هم راغلي دي چې کله سړی استنجا وکړي او راشي اودس ته کښېني نو ترمکیا دې کوي په دغه باندې تاسې پې پوه دا څه دپاره دې دپاره چې په مانځه ودرېږي او ځان یې یخ یخ شي نو دی به وایي چې لکه چې څاڅکی رانه توی شوی دی او هغه به څاڅکی نه بیا به غریب لاړ شي اودس به وکړي او بیا به راشي هلته به ځای لوند دی او دی به وایي چې څاڅکی دی نو چلته د ترمکیا داسې په پرتوګ وکړه نو چې ودرېږي یخ در باندې ولګېږي نو پوی به شي زړه ته به وایي او د ذهن او دماغ له به وایي چې دا اوبه مې واچولې که نه دا دم دی یخوالی دی نو د څاڅکي شبهه به درته نه راځي هلکه بې پوه شي که بې پوه نه شي درود شریف اللهم صل علی محمد